بیا به زه پوس کوم چې نه د دې نه مخکې خو اپریشن شوی او نیشنل پارټي ذمه داره ده هغه به پوس کوي چې نه د هغې نه خو مخکې متحده مجلس عمل و د هغه په وخت کې دا شوي دي یارونو سترګې به نه پټوو سترګې به نه پټوو غوږونه هم کولاو کوي څوک چې دا بدامني دلته راولي څوک چې د پښتون قام نسل کشي کوي او پارټیانې نه دي نور خلک دي نور خلک دي نورو دا من غږ خاموش کوي دا من غږ خاموش کوي دا من دپاره اواز چتولو والا ته په اسمبلی کې موقع نه ورکوي په دې غونډ سټیشن کې زه الله حاضر ناظر کوم د دې قام مخې ته چې د سپیکر مخې ته زما نوم پروت دی چې زه په امن خبره کوم زه په دین په امن خبره کوم زه د باجوړ په امن خبره کوم ورونو چې څوک د امن خبره کوي نو دشمن دی چې څوک د امن خبره کوي هغه غدار دی څوک چې د پښتون خبره کوي هغه بیا قام پرست دی نو ورونو نن د دیر خاوره باندې د دیر په دې ځمکه باندې موږ دا اعلان کوو چې موږ قام پرست هم یو پښتانه یو که نه یو موږ من پسند هم یو سیاست او پارټي به په خپل ځای کوو په الیکشن کې به کوو خو د دې خاورې د امن دپاره د دې خاورې د عزت دپاره د دې عوامو د خوشحالۍ دپاره د دې عوامو د سوکالۍ دپاره به موږ یو موټی یو انشاءالله تعالی موږ که نه ویو او ورونو موږ محب وطن یو دا څوک چې ځان ته محب وطن وایي نو دا خو چې کله ریټایر شي نو په دویمه ورځ بیا بیلجیم ته ځي په درېیمه ورځ باندې امریکې ته ځي خو زما استاد نیکه قبر دلته دی دی که نه دی زما استاد پلار قبر هم دلته دی زما استاد تله قبر هم دلته دی موږ به هم دلته ښخېږو زموږ بچي به هم دلته ښخېږي او زموږ نه زیات په دې خاوره باندې په دې وطن باندې هېڅوک نه خفه کېږي موږ وروڼو چا چې غفلت کړی دی بلکل به انشاءالله د دې نه تپوس کېږي چا چې په دې کې ټکر دي د هغې به انکوایري کېږي وروڼو دا ګورئ د دلته کې د پولیس مسله نه ده دا د استعمار ایجنډه ده دا د امریکې ایجنډه ده دلته کې بیا د هغو تاریخیتو په یو نوی جنګ په یو نوي جنګ کې د شاملېدو فیصله کړې ده یو نوی جنګ یې په ټیکه اخیستی دی د یو نوي جنګ کنټاکټ یې اخیستی دی موږ مطالبه کوو د دې خاورې نه چې موږ به د خپل خاورې دپاره د امن دپاره به انشاءالله موږ ودرېږو ودرېږو به که نه به ودرېږو موږ به ټوټې ټوټې شو خو د چا پلار موږ نه شي ډیفیز کولی موږ نه د خپل کورونو نه وځو نه موږ د خپل کلو نه وځو نه موږ د خپل ښارونو نه وځو انشاءالله تعالی په دې خاوره باندې به په اتفاق او اتحاد سره انشاءالله اوسېږو او هر یو کس چا چې دا ټیکه اخیستې ده هغو ته موږ دا پیغام ورکوو چې قوم بیدار شوی دی قوم پوه شوی دی که د چا خیال وي چې دا به هماغه زړې کیسې وروڼو ختمې شوي دي ټول قوم په دې پوه دی چې څوک د دې جنګونو څوک د دې دهشتګردۍ څوک د دې په شا باندې دي انشاءالله موږ دا عهد کوو چې موږ به د دې خپلې خاورې دپاره موږ به د دې خپل قام دپاره موږ په هر ځای کې اواز چتوو موږ به په اسمبلی کې مو اواز چتوو موږ چتکان دی موږ به په اسلام آباد کې مو اواز چتوو او وروڼو یو عهد درنه اخلم الله سره چتوئ موږ غواړو ډي پي اس